انسان عاقل کېدلو نښه د عقل نښه ده. یو دنیوي مزاحمات دي، مزاحمتونه د دنیا، دا هم مشغولیتونه دي. دنیوي کار شی مزاحمت ته او کار سره فانی دی، مزاحمت هم فانی دی، هر شی فانی. او نزاعات شو، خصومات شو، جګړې شوې، دښمنیانې شوې، یو بل پسې بد ردي ویل شو، ټول مزاحمات دي، نزاعات دي. یا علایق دي، یا علایق، علاقات، تعلقات. نو انسان عاقل والی چې دا دنیوي علایق او نزاعات، مزاحمات، دا ورته رکاوټ واقع نشي خپل مقصد حاصلولی. دا بیوقوفي چې دا علایق د دنیا، منازعات، مزاحمات خپل مقصد نه واقع طرف ته وي. بیوقوفي انسان. مقصود څه شی دی؟ مقصود دی هغه شی چې الله پاک څه ته مقصود ویلی. والعاقبة للمتقين. مقصود ده هر مقصود چې نوی فانی دغه صحیح مقصود. کوم شی چې فنا والی مقصود نه دی، دا عریضو رکاوټ دی د مقصود نه. خیار انسانان چې رکاوټونه څومره یي د مقصود نه، هغه در په رکاوټ واقع نشي، رکاوټونه پار دی نو وځي. او چې رکاوټونه کې ونښلي، مقصود دی د پېښور ته رسېدل او ته تاراش کې وځای کې کښېني، خلک بجوري کې تو سره کښېني، بجوري کې ځي پېښور ته ورځ پکې تېره کړي، وګوري ناوخته اوس پېښور ته مثلا راسي. دا بیوقوف انسان خپل مقصود نه راروکاو، مزاحمتونه چې دا یو ملا بل ملا پسې ونښلي، طالب بل طالب پسې ونښلي، دا ټوله کیسه. یو بل غیبت، یو بل بده، زه ښیم ته نه ښه، تکړه یم ته نه تکړه، او زه په حق یم ته نه په حقه، مسایلو کې ونښلي، اختلافات کې، فرعي اختلافات کې ونښلي او مقصود نه واړی. په لاره کې مشغولېدل دي د مقصد نه، لاره باندې سړی رواني، لاره کې اوس بجورو ته کېږي، ناوخته شو، لار پرېوته، څنګه دې ګاډي نه دی. نو عقل د انسان دا دی چې دا څومره مزاحمات دي، دا د هغه لپاره د مقصود نه رپورټ واقع نه شي. تاسو په دې ځان ننداره کوي، ځان ته مرو کرامه، دا مطلب دی. مرو باللغو، مرو کرامه، دا ټول لغو دي، ټول مزاحمات، ټول لغو شی، مرو کرامه. ورته پیغمبران دي څومره هغو باندې هغو سره مزاحمات راغلي، ساحر، کاهن، غلط القابات، لفظونه سب شتم ورته شوي دي. مرو کرامه په هغې نه دي مشغوله شوي، جوابونو مابونو کې نه دي مشغوله شوي، خپل کار مقصود یې کړی دی. بس مرو کرامه. مرو باللغو، مرو کرامه کې دا مطلب چې په لار روانو په لغو تېر شي، دغه یوازې نه دی مراد. یعنی
د دنیا پر حالاتو کې داس قسم لغو و مزاحم راځي نو د مرور کوي خپل مقصد ته کرام خپل لین ته سیده روان دي اخوا دې خوا کېږي نه زیاده صرف د لارې مرور یوازې نه دی مراد دغه هم کوم داخلي مرور کرام خپل مقصود ته روان دی سیده بس لین خپل نه پرېږدي مقصود خپل نه ګډوډ کړي د دې لغو د وجې